نو عرض دا چې څوک صبر وکړي الله تعالی د دې په وجه د درجه او چتي او غټ مقام ورکړي لکه رب العالمین فرمایي وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا او مون فدی کې خلق پیشوایان جوړ کړو چې زمون په حکم یې خلق ته سملار خدای الله او د پیشوایان ذکر چې صبر کولو بل دې فرمایي ولنجزي ان الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون کوم خلق چې صبر وکړو غیتا بمنګ خام خاتوی اجر ورکړو دا غي خو کارونو فعوض کی با دا غي د خو کارونو فعوض کی چې بدوی کول نو باغی اجر ورکړو بل ځای فرمایي اولئک تاون اجرهم مرتين بما صبروا دا خلق دي چې دي تبدي د صبر په وجه دعا وفر اجر اجر شي فرمای الله رب العالمین اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه واولئک هم المهتدون هم دا صابرین هغه خلق دي په کوم باندې چې د خپل رب طرفنا مهرباني رحمت لري او دا خلق هدایت دونکي فسملار دي صابرین سره الله تعالی د امداد وعده فرمای الله جل شانه واصبروا ان الله مع الصابرين او صبر کوي بشک الله تعالی د صابرین سره ده حضرت عطا بن ابي رباح رحمه الله وايي حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرمایل الا اوريك امراه من اهل الجنه آیات تا جنتی خزو مخایم موت ویل او خیرات درات ویل دغه یو زنانا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ورته ویل اني اسرع واني اتكشف فدعو الله تعالی ما باندې د مرګور دوره راځي په وشکه او زه به فرق دې کېږم ما د فارد الله جل شانه سوال وکړه چې د ما د بیماری ختم کړي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل ان شئت صبرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله ان استاسو خوخوی صبر کوي استاسو د فار جنت دے او کستا خوخوی نزبد الله نستا د فار دعا وړم چې تا ته شفا درکړي دی ویل اصبر زب صبر کم بیاي ویل اني اتکشف فدعو الله لي ان لا اتکشف زبر به فرد کېږم دا الله نو دعا وغواړه چې زم نفر به فرد کېږم نبی عليه السلام دې ته دعا وکړه امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې لیکلي چې حضرت داوود علیه السلام د الله نه پوښتنه وکړه یا رب ما جزاء الحزين الذي يصبر على المصائب ابتغاء مرضاتك اے اللہ تم غمجن و مصیبت زدہ کس چیز کا درزا دفارا فمصیبتو باندی صبر کی داغ دفار سبدلت اللہ جل شانہ فرمائے جزاؤ البسو لباس الایمان فلا انزعه عنه ابدا تبدل دا چیز بدتا د ایمان دا سے لباس ورواوندم چی ہس کلبے یا نباسی یعنی دا سے لباس بدتا واوندم چی دا نبی ہس کلب یا نباسن یعنی دتبا دا ایمان دا سے خوال نصیب شی چی ہس کلبا یہ دا زرلنا دا خوال نوزی ایمان بے مضبوطی عزت مند سمریو انسان اللہ رب العزت تا دیر
ډیر نږدې وي څومره چې انسان الله رب العزت ته ډیر نږدې وي عمره هغه باندې تکلیفونه امتحانات ډیر راځي هغه وجه د ټولو نه زیات امتحانات په پیغمبرانو راغلي یا چې انسان په دین کې څومره مظلوم وي نو هغه باندې امتحانات هم ډیر راځي حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله ای الناس اشد اے دا اللہ رسولا حکم خلق باندې سخت امتحانات راځي جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل الانبیاء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا اشتد بلاء وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه ډیر امتحانات باندې کرام راځي بیا درجه په درجه چې څوک وي تدبیر نږدې وي په سخت امتحانات راځي په انسان باندې د دین موافق امتحان راځي نو کده په دین کې سخت ایمان مضبوط په د امتحان هم سخت راځي او که په دین کې سست او کمزور وي الله تعالی د دې موافق امتحان کې مبتلا کوي شدفارا یو انسان باندې امتحان او مصیبت تر دې راځي تر دې چې د بیا پزمک روان دی خو په د باندې هیڅ ګناه نه وی پاتې بلکې ټول ګناونه د دې د مصیبتونو په وجہ باندې په صبر کولو باندې معاف شي حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایي کأني انظر الى رسول الله يحيي نبيا من الانبياء صلاة الله وسلامه عليه ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون گویا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ګورم چې هغه د الله د پیغمبرانو نه د یو پیغمبر حکایت بیانوي د الله جل شانه رحمتونه او سلامونه دی په دې پیغمبرانو وی چې پیغمبران د خپل قوم نه داسې تکلیفونه یې برداشت کول چې د خپل قوم دومره د خپل قوم دومره وهلو چې وینه بدري روان شي د صبر دا حالت چې تب د خپل مخنا ویني پاک ولې دا ویل اے الله زما د قوم ته هدایت کړې وین فيږي او مان فيږي دا وجه د چې پانځي کرام باندې سخت امتحانات راغلي او د صبر استقامت نه کار اغسته